سبحان الله څنګه د الله څخه نه بیریږي پلار خو وافر الشفقت الله بللی دی د الله پیغمبر وافر الشفقت بللی چې د پلار شفقت تام دی مګر نن پلار ولاړ شي د خپله لور د 15 کالو د 14 کالو د 18 کالو لور د 13 کالو لور د 10 کالو لور ویو داسې ظالم درنده کې ورکړي چې هغه د شرابو ماشه ورڅوک یې بل کار دی څه یې سلش پیسې ولري غلط وایم أبغى مثلا صبر أبغى يقينا ده يسمع تشوف الإنجيل من خلاص فالزعف إذا الله حسب ما له رحلة سكر يقدرون بعد ما له رحلة سكر خلاص يكفي تشوف لا تشوف وافر الشقة فقط ده غش فقط تان ده الدنيا ما اللي إبتو شنو والي بنجي نور نشور كوالي بلاري كوالي يبي مش كم كوالي سيدا كالي مر كوالي دلوش كالي مر كوالي نكاي ور كوالي بل چاته ارچا ورکړل دا ګرځه ولې چې مګر پلار نن هغه له وجوه پلار هغه درنده جوړ شو دا خپل خشنی بچي د پیسو په خاطر باندې د اتیا کالو د نیت کالو شپږ ځای ټول کړي ظالمه خپل ځان ته فکر وو چې د شلو کالو او د شلو کالو سپیڅاله د تو واړه ستابه صاحب ستابه څوک څالي دا شلو د 50 کالو او زیاته د 30 کالو زه تاسو د 80 کالو سپیڅالي وغواړم د 80 کالو سپیڅالي وغواړم کایې د لور دم دا غره کوم نفس دا غره کوم شیطان دی بل چې ترتا غیرتمنه ترتا بل ذلیل ساله دا د خپل اولاد د خپل په بچی باندې د خپل په لور باندې د زړه نه یې خیر څو پیسو ته فعال دغه وخت کې فیاض چې هاي بچی کوم ظلم ملا تاسو وکړ هغه ستاسو پر ورور باندې چې خیر اچولې الله فرمایي وظن انه الفراق وسيق ما سوچ فراق رالي دنیا ولاړل بنگلو ولاړل منصب ولاړل انډوالي ولاړل پیسو ولاړل اچي ندی را پاکه خالي ما وعمل فاطل نو ثوای وظن انه الفراق وقيل من راق وشنو موليسا بياسو وبوي من راق يو راقرا وبولي يو تايزو ولا راولي يو دم ولا راولي يو قرآن ولا راولي شبر بابا بجي شنو وي وقيل من راق وظن انه الفراق وشنو قماص فراق رالي والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق الله وشنو سقلاص فراق رالي والتفت الساق سريو زي شدا دوي پوندي بالساق وظن انه الفراق وش سقلاص فراق رالي إلى ربك يومئذ المساق نند صوت نند تقدع الله بطرح بالنسوخ والله ما تكون مثل من جواره ولا ما وصل صوت مكوي حتى ببيعتوك وحيتياش هذا هو يبدأ قرآن كچا محبت الله د پیغمبر سره دی محبت به د علماء سره چې الله د پیغمبر مخالفت رانی چې په عرب او عقیده کوي او چې الله د پیغمبر امر راغلی او ته ورځای الله تعالی فليحذر الذين يخالفون عن امري الله ودي بيرجع انسانان يخالفون عن امره چې دې مخالفت الله د پیغمبر د امر کی ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أليم چې دوی ته به ورسیږي توک فتنه به ورسیږي په دنیا کې به ستړي ظالم به باندې مسلط وي ناجوړ وي بېچینې وي په کور کې بې اتفاق اتحاد نه وي ډکپدري به وي مفلسي به وي ولې الله د پیغمبر سنت یې نه دي فضل کړي او يصيبهم عذاب أليم او یا به ورسیږي دوی ته څوک یو دردناک عذاب مې درته وویل الله په پیغمبر باندې د الله صحابه دي په دنیا کې باید موږ شناخت چا سره الله د پیغمبر سره آئی کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم ای کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم در قیامت بر صراطت جای تشویش و بیم چې په دې دنیا کې د الله د پیغمبر پر لار نه ولاړې در قیامت بر صراطت جای تشویش و بیم قیامت کې بیا بل لاستا د دې د دې او د غمګړي قیامت کی بازار قیامت کی بازار نومی نحن منازل باعمال نیکو جان قیامت نوی بازار
نوې منډۍ لګېږي، نوې پراپرچې به وي. قیامت کی بازار نومی نهن منازل منزلون با اعمال نیکودیان. شعمل جراوڑی نیک منزل دسکی بزاعت بچندان کیاری بری وگر مفلسی شرم ساری بری. کہ چون دی پا دنیا کی تو بزاعت راوڑیو، چون سرمایہ دی دنیا راوڑیو بزاعت بچندان کیاری بری وگر مفلسی شرم ساری بری. نیک عمل کی دزان سر وڑیو دغه سرمایه دی وړه بیا به نو بلډینګونه وړې، بیا به خورې وړې، بیا به غرمان وړې، بیا به د الله رضا وړې. که څوک وي نیک عمل دې نه درلودی بیا چې په دنیا کې په هر نامه باندې ګوري، که حاجي صاحب بلل کېدلی، که مولوي صاحب یې، که حضرت صاحب یې، که پیر صاحب یې، که خلیفه صاحب یې چې عمل یې نیک دی نو د الله د پیغمبر سره په دنیا کې شناخت نه و کړی، بیا به څوک یې بیا شرم ساری بری، بیا به شرمندګي وړي. الله دې موږ ته د شرمندګۍ وساتي، الله دې موږ ته ماسته قبول کړي. والله جل وعلا دې موږ تاسو مریضان ته صحت کامله عاجل الله ورسوي. یو چا کله به دعا کوي سترګې خوږېږي، بل تعلیم هغه مستقبل مسله ده. نور مریضان دې ډېر راته دي، دې خدمت دې الله صحت کامله عاجل الله ورسوي. والله جل وعلا دې دغه تلاوت ثواب او د خبرو ثواب الله جل وعلا خصوصا زما او تاسو الله ثواب ورسوي. یا ستاسو پلرو ته مسلمان ته پلرو ته قربان کړو.